دین وروسته به یو بله مسله ده د یاجوج او ماجوج به راوځي. دا د انسانانو د طبقې او د ذات او د ګروپ نه دي. د آدم علیه السلام به د بچو کې دي. قوي قوي خلک د هېڅوک به مقابله نشي کولی. فساد به د ځمکې کې شروع شي. بیا به عیسی ابن مریم علیه السلام په دوی باندې د شر دعاګانې وغواړي، پرېکړه ده چې دا به مړه شي. سورې انبیا کې الله عز وجل د دوی باره کې فرمایي اصلا دا خبره غلطه ده، دا دومره واړه واړه قطونه لري چې بانجانو کې به ټالونه اچوي. نه، دا قوي قوي خلک دي، حتی تر دې پورې چې کولاو کړي شي یاجوج او ماجوج. وهم او دوی چې من کل حدب د هر یو ډیرکۍ نه ینسلون منډه به وایي. واقترب الوعد الحق، د حق وعده به نږدې شي قیامت. فاذا هي شاخصة نابصة، به سپینې پاتې شي ابصار الذین کفروا، د کافرانو سترګې. او دا خبره به کوي وایي ته به یې زموږ لره کا، یقینا موږ په غفلت کې وو د دې خبرې نه، موږ خو ظلم کړی دی. یو حدیث کې راځي پر روایت د نواس بن سمعان باندې دا فرمایي جناب نبی کریم علیه السلام د دجال تذکره کوله او ویل چې عیسی ابن مریم به دا ووژني د لط په علاقه کې. پرون درس کې موږ ویل چې هلته اوس یهودو لیکلي دي مقام تاریخي. الله عز وجل به عیسی له وحی وکړي په داسې طریقه باندې چې ما داسې بندګان راایستلي زما په اختیار کې دي چې د هغې مقابله هېڅوک نه لري چې ورسره وکړي. یاجوج و ماجوج د هره ډېرکۍ نه به منډې راوهي، په یو طرف باندې به ورشي ښکل به وکړي، بل ګروپ به راشي او دا خبره وکړي چې لکه په دې ځای کې علاقه کې اوبه وي نن څنګه وچېدي. د دې نه وروسته به الله عز وجل د دې په ریسټونو کې وړې وړې غونې دانې راوټوکوي، ټول به مړه تاسې ګمان به په وکړي لکه څنګه چې د یو نفسه وشي. الله عز وجل به عیسی ابن مریم راولېږي او د هغه ملګري د ځمکې له دې نه وروسته چې عیسی علیه السلام راښکته شي، ملګري راشي، خلک به د رب العالمین په طرف دعوت کړي او دوی به په خپله الله لاسونه لپې کې د الله نه به دعا وغواړي. الله عز وجل به مرغان راولېږي، یاجوج و ماجوج به بار کړي او داسې ځای له به وغورځي چې کوم ځای کې د الله غوښته، ځکه چې په دې سټونو کې دانې راوخېږي، دا ټول علاقه کې به مرداري مړه به وي، دغه به پرې راشي مرغان د کندو مندو به وغورځوي. د هغې نه به وروسته رب العالمین به یو باران وکړي او دا باران به داسې باران چې د ځمکه به ټوله ومینځي. د هغې نه به وروسته به برکت راشي په دې ځمکه کې، میوې به پکې او دغه شان سبزیانې به پکې وي او په نباتاتو کې په دې حیواناتو کې دا برکتونه چې الله به یې راښکاره کړي.